بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو، نن د یو نوې ویډیو سره تاسو ته مخکې حاضر شو. د دې نه مخکې موږ هم یو ویډیو کړی و د تور غر په باره کې. نن تاسو ته د دې تور غر د سیند او د دې علاقې ښکلېوالی او د دې یو څو خبرې درته کوم. لومړنۍ خبره دا ده زما وروڼو، چې دا زموږ د علاقې یو ښایستوالی دی. دا سیند تاسو ته ښکارېږي. په ژمي کې او په سړځي موسم کې دا سیند کته لاړ شي او دا انتهایی تیز دی کې لچک راشي او په دې ګرمۍ موسم کې دا به بره راشي. نو په دې کې تاسو ته یو شي دا خو زموږ د علاقې مقامي خلک چې کوم دی هغه په دې کې میان هم نیسي. تاسو کتلی شئ دا پورې دا جال دی او یو هغه جال دی. دا بذات خود دا خلک راځي د ټوپ په ذریعه باندې دا جال سهار هم ګوري ماښام هم ګوري، د مهي شکار کوي. دویمه خبره دا ده زموږ د دې علاقې چې هغه پورې تاسو د دې سیند په کناره باندې بره دا شین غټ ډبې نه زموږ د دې مقامي خلکو دا یو اتفاقي رای ده چې کله دا اوبه دې ډب ته واوړي، یعنې په بره دې ډب ته شامل شي، بیا میان ډېر زیات شي. ډېر ریسرچ او د غور فکر نه بعد موږ په دې نتیجه ورسېدو چې په دې ډب کې دا کم بوټی چې کوم دی بنګ نامې یو بوټی دی چې میان دا بوټی ډېر زیات خوښوي. د دور دراز د علاقو نه بیا میان راځي دا بوټي خوراک دپاره، نو بیا دلته دغې شکار ډېر زیات شي. او د دې سیند یو ښکلیوالی دا دی، دا کته کښتۍ ولاړې دي. په دې کې ځینې کښتۍ داسې دي چې هغه د هریپور او د دې ځای کښتۍ دي، لکه څنګه دا ړومبنۍ چې ولاړه ده. اور بیا ځینې کښتۍ پکې داسې دي چې هغه په دې ځای کې ګودر کوي، آر پار خلک پورې باسي، لوکل بیړۍ ته وایي. اور ځینې پکې داسې دي بیا لکه دا دویم نمبر چې ولاړه ده، دا د بوکین دپاره چې ته کومې علاقې ته ځي دا تا بوکین وړي. نو هر ټایم په دې مقام باندې د بکرې په مقام باندې تا ته بیړۍ هر ځای ته تلو ته میلاویدی شي. او د دو دا یو اپس کې ځان نه اتفاق کړلی چې په نمبر باندې یو کس بوکین وړي. دا د ډېر زیات ښکلی یو طور طریقه ده. بیا زموږ د دې علاقې ښکلیوالی په دې پل باندې هم ډېر زیات راغلی او سهولتونه پې هم ډېر زیات راغلي. عزتمندو تاسو کتلی شئ چې دا پل بلکل په هوا باندې دی او دې د لاندې سیند دی. که چېرې د دې پل نه مخکې موږ د بکرې مقام ته راتلل غوښتل، نو موږ به داسې ډېر لرې تلو، د مچرانه د کوړۍ نه داسې به تاوېدو په دې ته به راتلو. دا زموږ د سهولتونو دپاره دا یو هغې سهولتونو کې دا هم شامل دی چې دا سهولت راغلی زموږ علاقې ته، دا پل جوړ شوی دی. موږ د هغه حکومت شکریه ادا کوو چې چا دا پل جوړ کړی، چا منظور کړی. او بیا تاسو کتلی شئ په دې مازدیګري کې په کته دې علاقې ته دور دراز کلي دي، ښکلي ښکلي غرونه دي. دا زموږ د تور غر یو ښایست دی. دور دراز علاقو نه که خلک راتلل غواړي دې تور غر ته، نو دلته یو لفټ هم لګېدلی، یعنې زنګو لګېدل خلک پورې راپورې بی. څنګه چې په سوات په مدین کې زنګوګانې دي، لفټونه دي، هغه لفټونو سهولت دلته هم موجود دی. که چېرې په بیړۍ کې چکر غواړئ نو هغه هم میلاویدی شي، هغه سهولت هم تاسو ته شته. که د میانو شکار له راځئ نو هغه دغه تاسو ته هم میلاویدی شي چې باید د میانو شکار له راشئ، بیړۍ به تاسو ته میلاو شي، میان ونیسئ. او د دې ځای اهم او ټولو نه غټ سهولت موږ ته دا دی زما وروڼو، څومره ګرمي دي، تاسو د دې سیند په کناره 5 منټه کښېنئ ستاسو ګرمي ختمه. او په جون جولای میاشت چې کومه ده، په دې میاشت کې که شپې چېرته دلته اوده کېدل غواړي نو کمبل او بړستن به اغوندي. دومره د الله په موږ په دې علاقې والا باندې احسان دی او فضل دی، د الله نعمتونه دي. نو عزتمندو که آینده څوک هم تور غر ته د چکر په سلسله کې راځي نو د دې دغه دې راشي چې د دې سهولتونو نه مستفید شي او د دې ټرای دې لازمي وکړي. والسلام.